Assalamualaikum and welcome to IT Hub YouTube channel. ملګرو په خیر راغلی د IT Hub YouTube channel ته او دا د IT Hub د SQL کورس پنځمه ویډیو دا لیکچر نمبر 5 دی چې په دې کې موږ د SQL یو نوی ټاپک ډیسکس کوو. که زه چېرته تاسو ته ووایم چې په پریویس ویډیو کې موږ په ډیټابیس باندې ځان پوه کړی و چې ډیټابیس څه شی دی، چې د ډیټابیس سټرکچر څنګه وي او ډیټابیس کې دننه موږ سره دغه ډیټا چې کوم دا څنګه سټور کیږي او د ډیټابیس سټرکچر له څه شي نه جوړ شوی دی. په هغې کې ټیبلز ما تاسو سره ډسکس کړي وو چې ډیټابیس کې دننه موږ سره ټیبلز وي او په ټیبلز کې موږ سره انټر ریلیټډ ډیټا وي چې له دې نه موږ سره ډیټابیس جوړیږي. صحیح شو؟ په ډیټابیس کې د یو نه زیات ټیبلز وي او ټیبل چې کوم دی هغه د روز او د کالمز نه جوړ شوي چې کالمز موږ سره ټیبلز ته سټرکچر ورکوي او اکچوال ډیټا چې کوم وي هغه موږ سره په روز کې وي. صحیح شو؟ روز کې چې څه شی موږ سره ګیون وي هغه موږ سره اکچوال ډیټا وي او چې کله موږ سره ټیبلز خپلو کې کنیکټ شي هغه موږ سره یو ډیټابیس جوړوي. صحیح ده؟ او په ټیبلز کې دننه موږ سره انټر ریلیټډ ډیټا وي. نو په پریویس ویډیو کې ما تاسو پوره ایکسپلینیشن سره پوه کړي وي، پوره ډسکشن په دې باندې کړی. نو پریویس ویډیو خامخا وګورئ او پریکټیکل کار هم موږ سټارټ کړی چې په هغې کې ما تاسو سره ډیټابیس کریټ کړی چې تاسو ډیټابیس به څنګه کریټ کوئ او ورسره ما تاسو پوره انټرفیس باندې پوه کړي وي چې ډیټابیس څنګه تاسو کریټ کولی شئ، چېرته موږ سره کریټ کیږي، څنګه تاسو ډیټابیسز چې تاسو سره کریټ شوي هغه تاسو څنګه شو کولی شئ. دا کویري ما تاسو ته چلولې وه او ورسره ما تاسو په ډراپینګ باندې هم پوه کړي وي چې ډیټابیس چې تاسو کله غواړئ ډیلیټ یې کوئ، ډراپ یې کوئ، هغه به تاسو څنګه ډیلیټ کوئ، څنګه به د هغې کویري چلوئ. نو راځو نننی چې کوم ټاپک دی د دې سټارټ اخلو. زه به راشم دغه کنیکشن چې کوم دی IT Hub په دې باندې به کلیک کړم ځکه چې په دې کې موږ خپل کار سټارټ کړی و په دې کنیکشن کې. نو دا کنیکشن ما اوپن کړم. اوس به څه وکړم، دلته تاسو کتلی شئ چې ما سره دوه چې کوم ډیټابیسز دي هغه ګیون دي ځکه دا ما کریټ کړي وو. نو زه غواړم چې دغه یو ډیټابیس چې کوم دی دا زه ډراپ کړم. نو دا به زه څنګه ډراپ کوم؟ زه به دلته راشم، څه به ولیکم؟ وبه لیکم چې ډراپ ډیټابیس او نیم به ورته ورکړم، کوم یو کمپني والا ډیټابیس غواړم چې دا ما سره ډراپ شي. نو ما ولیکه ډراپ ډیټابیس کمپني او اخري کې ما سیمی کالن ورته ولګولو چې مطلب دغه کویري چې کوم دی دا ما سره ختمه شوه. اوس به څه وکړم، دغه کرسر چې په کوم کې دا بلینکینګ کرسر تاسو ګورئ دا چې په کوم کویري باندې دی زه غواړم دا وچلوم، دا داسې هم زه کولی شم چې دا سلیکټ کړم او دې باندې کلیک وکړم، دا ما سره رن شي، ایګزیکیوټ به شي. لیکن تاسو ته ما شارټ کټ طریقه ښودلی چې څه به تاسو کوئ، کنټرول انټر به تاسو پریس کړئ، دا به تاسو سره وچلیږي او دې ځینې تاسو کتلی شئ چې کمپني چې کوم ډیټابیس هغه موږ سره ختم شو، ریموو شو. صحیح ده؟ دا به زه یو ځل بیا ریفریش آل کړم نو کتلی شئ چې موږ سره یو ډیټابیس دی سکول او د SYS باندې تاسو ما پرې کړي چې دا موږ سره ډیفالټ ډیټابیس وي. دا زه بار تاسو ته ښیم چې تاسو سره بلد شئ. صحیح شو؟ نو زه به څه وکړم، دغه ما سره چې کوم دي دا ایکسټرا کویریز دي دا به زه ریموو کړم. صحیح شو؟ راځو د نن ټاپک چې کوم نوټس یا به زه اوپن کړم چې په نن ټاپک کې به موږ څه شی ډسکس کوو. نو راځو لیکچر نمبر 5 چې کوم نوټس ما تاسو لیکلي هغه هلته دا موږ سره لیکچر نمبر 5 دی، دې نه سټارټ اخلو. نو په نن ټاپک کې زموږ مین ایجنډا چې کوم دا چې په نن لیکچر کې به موږ ټیبل جوړول زده کوو او ټیبل به پیژنو چې ټیبل موږ سره اکچوال پریکټیکلی څه شی دی او ټیبل کې نه موږ ډیټا څنګه سټور کوو. صحیح ده؟ نو دلته ما تاسو لیکلي چې افټر کریټینګ ا ډیټابیس، نو تاسو د ډیټابیس جوړول زده کړه. چې کله تاسو ډیټابیس جوړ کړئ د نیکسټ سټیپ از ټو کریټ ا ټیبل. نو تاسو سره به نیکسټ دویم قدم به تاسو سره څه شی وي چې تاسو یو ټیبل جوړ کړئ. په هغې کې دننه تاسو ما ویلي وو که نه چې ډیټابیس کې موږ سره ډېر ټیبلز وي. ډیټابیس چې جوړ شوی دی ټیبلز نه جوړ شوی، په هغې کې موږ سره ډیټا وي په ټیبلز کې. نو ا ټیبل کنزسټ اف کالمز، تاسو ته ما دا هم ویلي وو چې موږ سره ټیبل د دوه شیونو جوړ شوي، یو کالم وي او یو موږ سره رو وي. کالم چې کوم دی هغه موږ سره ټیبل ته سټرکچر ورکوي. نو موږ به اول د ټیبل سټرکچر جوړو، بیا موږ په هغې کې روز یا اکچوال ډیټا چې کوم ده هغه پکې سټور کوو. صحیح ده؟ نو where each column has a specific name and data type. چرته چې موږ سره د هر کالم یو سپیسیفیک نیم وي، یو خاص نوم وي او بل موږ سره د هغې ډیټا ټایپ وي چې مطلب که موږ غواړو چې په دې کې انټیجر ټایپ مطلب نمبر ټایپ پکې سټور کوو، که موږ غواړو چې په دې کې الفابیټیک چې کوم ډیټا وي هغه پکې سټور کوو لکه نوم شو، د پلار نوم شو، ایډرس شو، او که موږ غواړو چې په دې کې عمر سټور کړو لکه 2 3 دغه نمبر، نو د دې والا ډیټا ټایپ به موږ هغې ته انتخاب کوو. To define the kind of data it will store، چې کوم ټایپ ډیټا به په دې کې سټور کړي هغه به موږ ورته ډیفاین کوو.
نو ملګرو تاسو ما دا یوز ډیټابیس نیم دا ما تاسو ویلو چې کله تاسو غواړئ چې په ډیټابیس کې د ټیبلز کریټ کړئ مطلب په هغه ډیټابیس کې کار وکړئ نو تاسو به کوم کویری چلوئ یوز ډیټابیس والا صحیح شو هغې ته به کوم نیم دی هغه بلته تاسو ورکوئ بیا هغې نه پس تاسو مخکې کار سټارټ کوئ راځو اول خو به د ډیټابیس چې کوم جرنل سټرکچر دی هغه به وګورو چې د دې څنګه به مونږ کویري جوړو څنګه به کویري لیکو اول به تاسو ولیکئ چې کریټ ټیبل دا به تاسو ولیکئ په اول قدم کې بیا چې تاسو غواړئ د ټیبل ته نیم ورکئ هغه نیم به تاسو ورته ورکئ صحیح شو بیا به تاسو څه وکئ سمال بریکټ دا ګورئ دا اوپن بریکټ شو سمال او دا کلوزینګ بریکټ شو اخري کې سیمی کولن دی د دې منځ کې به تاسو سټرکچر جوړوئ مطلب کالم به ډیفاین کوئ صحیح ده دا موږ سره جنرال سټرکچر دی د ټیبل والا بیا به دننه چې تاسو کله کالم جوړول غواړئ نو هغلته به څه ولیکئ کالم ته به نیم ورکئ چې کوم نیم تاسو غواړئ دا ګورئ دلته ما تاسو لیکلي دلته به نیم ورکئ بیا چې کوم ټایپ ډیټا ته پکې سټور کول غواړئ هغه به ورته ډیفاین کړئ چیرې زه نمبر ټایپ ډیټا غواړم یا کرکټر ټایپ ډیټا مطلب الفابیټک چې کوم دی الفابیټ چې موږ پکې استعمالوو لکه نیم فادر نیم یا ایډرس وغیره تاسو بورکېږئ ما په دې باندې موږ هر یو لپاره جدا جدا ویډیو به جوړو په دې باندې به تاسو پوه کوم چې ډیټا ټایپ څه شی وي کنسټرینټس څه شی وي انشاءالله په دې به تاسو ته ویډیوګانې راشي لیکچرز به تاسو ته راشي فی الحال لپاره تاسو څه وکئ صرف دې شي باندې ځان پوهېږئ صحیح ده بیا به تاسو ورته څه کوئ کنسټرینټ به ورته ډیفاین کوئ کنسټرینټ څه شی وي دا به موږ پریکټیکلي ګورو صحیح ده بورکېږئ ما اکچوال کویري چې کوم ده هغه دا ده اکچوال کویري زه غواړم چې 3 کالم مطلب دغه ټیبل تاسو کتلی شئ چې زه دغه کالم ډیفاین کول غواړم چې په هغې کې موږ سره یو آی ډي وي بل موږ سره نیم وي بل ایج وي مطلب د سټوډنټ آی ډي د سټوډنټ نیم اینډ د سټوډنټ ایج صحیح شو نو دې لپاره به زه دغه کویري چلوم کریټ ټیبل به ولیکم تاسو ته ما ویلي که نه دغه هلته ګورئ کریټ ټیبل دلته ما کریټ ټیبل ولیکه بیا تاسو ته ما لیکلي چې نیم به تاسو ورکوئ نو ټیبل ته ما نوم ورکړه سټوډنټ چې دا د سټوډنټ ټیبل دی صحیح ده بیا ګورئ دلته اوپن بریکټ چې کوم دی سمال بریکټ اینډ کلوزینګ سمال بریکټ دلته ما دا واچول صحیح شو په منځ کې ما څه وکړه کالمز مه ډیکلیئر کړه یا ډیفاین مه کړه لکه څنګه ما ورته ولیکه چې آی ډي دلته ګورئ ما نوم ورکړه تاسو ته ما ویلي چې کالم ته به نیم ورکوئ نو ما نیم ورکړه آی ډي دا فرسټ ګورئ دلته تاسو فرسټ کتلی شئ زه به دې ځینه دغه چې کوم دی دا به زه سلیکټ کړم نو ملګرو تاسو دلته کتلی شئ دلته ما ګوره آی ډي دلته نیم ورکړه دلته ځکه تاسو ته ما ویلي چې نیم به تاسو ورکوئ نیم ما ورکړه بیا ډیټا ټایپ ما واخیست زه غواړم چې نمبر ټایپ آی ډي خو موږ سره نمبر ټایپ وي نو ما ورته آی ان ټي واخیسته بیا کنسټرینټ چې کوم دی هغه پرایمري کی شو ما دلته ولیکه چې پرایمري کی صحیح شو بیا زه غواړم دویم کالم ته راشم مطلب دغه نیم ته راشم نو نیم موږ سره زه غواړم نوم ورکم نیم ما ورکه او ډیټا ټایپ ورته غواړم ویر کار ما ورته ورکه صحیح شو نو دا ما سره کریټ شو دریم زه غواړم دریم کالم ته ما نیم ورکه ایج ځکه دلته ایج دی نو ما ایج ورکه او دې ته ما ډیټا ټایپ چې کوم دی هغه انټو ځکه تاسو ما ویلو چې عمر موږ سره په نمبر ټایپ کې وي نو ځکه چې عمر موږ سره په نمبر ټایپ کې وي نو ما ورته آی ان ټي واخیسته آی ان ټي انټیجر مطلب او کنسټرینټ ما ورته واخیسته چې نوټ نل دا موږ سره نل نه وي مطلب خالی به ته دا نه پرېږدې دغه ما ایکس راخیستی فی الحال لپاره تاسو دا اګنور کړئ دا موږ سره کالم نه دی صحیح ده اوس راځو دغه پریکټیکل ټیبل به موږ جوړو په خپل ورک بینچ کې دلته به زه راشم کریټ ډیټابیس ما لیکلی سکول په نوم باندې یو ډیټابیس ما جوړ کړی دی او تاسو ته ما ویلي وو چې کله تاسو پر ډیټابیس کې کار کول غواړئ هغې نه مخکې به یو کویري چلوئ کومه کویري به چلوئ یوز والا صحیح شو دا به زه کیپیټل لیټر کې ولیکم یوز او ډیټابیس نوم به تاسو دلته ولیکئ نو زه به ورته ولیکم چې سکول زه په کوم ډیټابیس کې کار کول غواړم په سکول ډیټابیس کې سیمی کالن مورته ولګاو مطلب ما سره کویري ختمه شوه کنټرول انټر دا ما سره اوس وچلیږي دلته تاسو کتلی شئ د سکول چې کوم ډیټابیس دی هغه اوپن شو اوس زه غواړم په دې کې زه ټیبل جوړ کړم نو تاسو ته ما ویلي چې تاسو به اول څه ورته ولیکئ چې کریټ ټیبل چې ما ته دلته ټیبل جوړ کړه نو ما ورته ولیک کریټ ټیبل اوس به زه دې ټیبل ته نوم ورکوم دلته خو ما دوه کیورډ ولیکل چې کریټ او ټیبل دغه دوه کیورډ شو اوس به ورته زه نیم ورکوم نو موږ سره په نوټ کې چې کوم دی سټوډنټ نیم ګیون دی نو زه به هم همدلته سټوډنټ نیم ورکمه تر څو تاسو کنفیوز نشئ نو سټوډنټ ما ورته ولیکه او دلته به چې کوم دی دغه سمال بریکټ زه واچوم او د سمال بریکټ کې دننه به زه اوس څه کوم کالم به ډیفاین کوم صحیح ده
نو اول به زه غواړم اول کالم چې هغه په آی ډي نیم باندې وي، زه به ورته آی ډي ولیکم او ډیټا ټایپ. نو آی ډي موږ سره په نمبرز ټایپ کې زه به ورته ولیکم چې آی ان ټي. فی الحال لپاره تاسو کنفیوز کیږئ ما، زه تاسو جنرال پوی کوم. په دې کې زموږ ډیر زیات کار پاتې دی. صحیح ده، تاسو به ورکېږم انتهایي زیات کار زموږ پاتې دی. په دې کې موږ ډیر کار کوو. تاسو سره زه فی الحال بلدوم چې دا تاسو جنرالي لوجیک تاسو برابر شي. صحیح ده، چې دا ټیبل څه شی وي، ډیټابیس څه شی وي. تاسو فی الحال ډیټابیس د کړه کنه چې ډیټابیس څنګه کریټ کیږي. یو سمپل کویری ده، دا ډیر غټه خبره ده چې تاسو دا ډیټابیس جوړول څه کړی دي. صحیح ده، زه بل د څه وکړم، اوس به ورته کنسټرینټ ډیفاین کوم. نو کنسټرینټ دا ما سره پرایمري کې به زه ورته ولیکم چې دا ما سره پرایمري کې ده، او بیا به دلته کوم واچوم. نیکسټ لاین ته به لاړ شم، دلته به ورته دویم کالم جوړ کړم. زه به ورته ولیکم چې نیم، دا به په سمال کې ولیکم نیم، او دې ته به ډیټا ټایپ چې کوم دی هغه زه ویر کار واخلم، ویر کار، او 50 پورې به زه ورته کرکټر واخلم چې مطلب 50 پورې موږ سره نیم وي. کرکټر مطلب A ځان ته کرکټر دی، B ځان ته کرکټر، C ځان ته کرکټر. 50 پورې ته مطلب 50 پورې ما سره دا سپیس چې کوم دی دا ته ریزرو کا. ما ورته دا ولیکه. نیکسټ لاین کې به زه ورته ایج ورکم، ایج، او کی ورډ به زه په کیپیټل لیټر کې لیکم. زه به ورته ولیکم چې دا موږ سره آی ان ټي ده، مطلب نمبر ټایپ ده. او دې ته به زه کنسټرینټ واخلم چې نوټ نل، دا به ته خالي نه پرېږدي. نو دا موږ سره کویري کمپلیټ شوه. دلته ګورې فرست کالم چې کله ما کریټ کړ، نیکسټ لاین ته تلم نو ما کومه وچوله. دویم چې کله کمپلیټ شوه دویم کالم، نو ما کومه وچوله. دریم کې ګوره نیکسټ لاین ته زه نه ځم، نو دا ما همداسې خالي پرېښوده. بس نوټ نل مو ولیکه، مخکې لا نړم کومه وغیره شینه مو ونه چول. بس دلته سیمي کالن اچول شوی دی، دا موږ سره پوره یو کویري ده. دا تاسو سلیکټ کړئ، دې ځای تاسو دا رن کولی شئ. نو دا چې کله زه کلیک کم پریس کم، نو دا ما سره کویري وچلېده او ما سره ټیبل جوړ شو. صحیح شو، دلته ګورئ ټیبل ما سره کریټ شو سکسسفولي. او زه به دلته راشم، دا به ریفریش آل کم، نو ټیبل ته ګورئ دلته ما سره آپشن راغی، مطلب یو ټیبل جوړ شو سټوډنټ په نوم باندې، دغه ټیبل جوړ شو. دا د ټیبل کویري چې ما تاسو ته ولیکله او ایکزیکیوټ مه کړه، رن مه کړه، او تاسو خپله هم پریکټس وکئ. خپله دا یو ډیټابیس جوړ کړئ، بیا دغه یوز والا چې کوم کویري ده دا ولیکئ، دا ایکزیکیوټ کړئ. دې نه پس تاسو د ټیبل والا کویري ولیکئ، یو ټیبل جوړ کړئ. فی الحال لپاره به زه یو بله کویري هم تاسو ته ولیکم، تر څو تاسو وګورئ چې په دې ټیبل کې دننه موږ سره څه شی سټور دی. ټیبل به موږ پریکټیکلی وګورو. فی الحال خو موږ سره ډیټا پکې نه دی سټور، صرف ما ټیبل کالمز ما ډیکلیئر کړي دي، مطلب یو د ټیبل سټرکچر ما جوړ کړی دی. نو راځو د ټیبل سټرکچر ګورو. زه به یو کویري ولیکم، نو زه به دلته ولیکم چې سلیکټ اسټریک فروم سټوډنټ. تاسو کنفیوز کیږئ ما، دا یو کویري په دې به هم زه تاسو پوه کوم. دا به زه رن کم، نو دا موږ سره ټیبل سټرکچر جوړ شوی دی. ګورئ آی ډي، نیم اور ایج. نو ټول نن لاندې لیکل شي، مطلب ډیټا پکې فی الحال نشته، روز پکې نشته، صرف کالم جوړ شوي دي آی ډي، نیم او ایج. دا به زه لږ رالاندې کم چې تاسو ورباندې پوه کړم چې دا څنګه جوړه شوې ده. دا موږ سره ټیبل دی. نو دلته ما ورته لیکلي چې آی ډي یو کالم ورته دا ډیکلیئر کړی، ډیفاین کړی مې دی چې دا به آی ان ټي ټایپ ډیټا اخلي، مطلب نمبر ټایپ ډیټا. دویم ته ما لیکلي چې نیم ورکار، دا به موږ سره الفابیټ کې چې کوم موږ سره ډیټا وي هغه په دې کې سټور کړي، مطلب نیم شو، فادر نیم شو، ایډریسز وغیره دې کې. او ایج دا هم نمبر ټایپ ډیټا دا به په ایج کې سټور کړي. نو 3 کالم ورته اخیستي، دغه تاسو کتلی شئ دا ټیبل موږ سره جوړ شوی دی. صحیح شو، دا دې ځای نه تاسو لرې کولی شئ. دا وګورئ وړوکی غوندې کراس جوړ شوی، دا چې کلیک کړئ دا به تاسو سره لرې شي. راځو نوټس کې ما تاسو ته نوټس چې نوم درکړي، دلته ما ګورئ کویک کویز درکړی دی. زه به دوباره دغه خبره تاسو ته بیا تکرار کړم چې ګوره دا موږ جنرال یو سټرکچر جوړ کړی ټیبل والا. تاسو کنفیوز کیږئ ما چیرې دا اس کیو ایل ډېر ګران دی د دې کویریز. تاسو ته ما وویل تاسو ته ما په پریویس ویډیو کې هم دا خبره کړې وه که چېرته ستاسو بیسک انګلیش کلیر وي نو اس کیو ایل تاسو ته ډېر زیات ایزي دی، صرف لوجیک تاسو بیلډ کړئ. نو زه غواړم ستاسو لوجیک بیلډ کړم، ځکه تاسو دا سرسري ټیبلز باندې ما تاسو پوه کړئ، په ډیټابیس باندې مو وکړئ چې صرف ستاسو دغه تصور چې کوم دی د دې تصویر ستاسو په ذهن کې راشي چې یاره ډیټابیس څه شی وي، ټیبل څه شی وي، روز څه شی وي، کالمز. په دې باندې تاسو پوه کوم. پریکټیکل کار زموږ ډېر زیات پاتې دی، هلته به تاسو ډېر په ایزي طریقې سره زه تاسو پوه کوم او تاسو به انشاءالله دغه شی پیک اپ کوئ ډېر ایزي. دلته ما تاسو ته یو کویک کویز راوړی دی. که تاسو په ټیبل جوړولو باندې پوه شوي نو دغه هلته ویډیو تاسو سټاپ کړئ او څه وکړئ، خپله دغه ټیبل جوړ کړئ. څنګه؟ سټوډنټ په نوم باندې به تاسو ټیبل جوړ کړئ او تاسو ته ما ویلي چې په دې کې به څومره کالم اخلئ، 5 کالمز ما تاسو ته اخیستي. دلته ګورئ تاسو کتلی شئ
یو به سټوډنټ آی ډي دغه کالم جوړ کړئ، بیا به ورپسې نیم کالم جوړ کړئ، بل به ایمیل جوړ کړئ، بل به ډیټ آف برث والا ډي او بي به سمپل دا نیم ورکړئ، بل به د ګریډ والا تاسو جوړوئ. صحیح شو. دلته ما تاسو ډیټا ټایپ اخیستې، په دې خو تاسو فلحال پوه شوي نه یې، لیکن ما تاسو درکړي دي چې تاسو کنفیوز نه شئ. دا ګوره ځان ته یو کالم شو، دا ځان ته کالم شو، دا ټیبل نه دی، اصل کې ما تاسو ته ډیټا درکړې ده. دې ډیټې نه تاسو نقل وکئ او تاسو دغه ټیبل جوړ کئ. صحیح ده. نیم شو، ایمیل شو، ویرکار شو، دا ګوره ډیټا ټایپ ما درکړي، کنسټنټ هم ما درکړي دي. نو تاسو دلته ویډیو سټاپ کئ او خپله ټرای وکئ. که نه نو زه تاسو ته دغلته اوس پریکټیکلي دا جوړوم هم. صحیح شو. زه به راشم دلته به یو بل ټیبل جوړ کړم. صحیح ده. نو یو سکول لپاره ضرورت نشته ځکه چې پاسه ما دغه کویري چلولې ده، نو زه به ډایرکټ دلته راشم او به ولیکم چې کریټ په کیپیټل لیټر کې ولیکم چې کریټ ډیټا بیس او دلته به زه نیم ورکم، سنیم به ورکم سټوډنټ خو ما یو ځل ورکړی یم، زه بلته ولیکم سټوډنټ 1 او دغه بریکټس ما وچول او دلته به زه راشم اوس به ورته کالمز ډیفاین کړم. نو موږ سره کوم کالم دی؟ سټوډنټ آی ډي شو، نیم شو. صحیح ده. نو دلته به زه راشم ورته ولیکم چې سټوډنټ انډرسکور آی ډي او دې ته چې کوم ډیټا ټایپ دی هغه به زه واخلم آین ټي او دا موږ سره پرایمري کی شوه، پرایمري کی او لاندې به زه راشم دلته به ورته ولیکم چې نیم او دا به موږ سره د دې ډیټا ټایپ ویرکار وي، ویرکار او دې ته به زه واخلم 50 کریکټرز. صحیح شو. او دریم چې کوم دی موږ سره ایمیل و، نو زه به ورته ولیکم چې ایمیل او د دې چې کوم ډیټا ټایپ او کنسټرنټ به زه وګورم، ایمیل ویرکار 100 او یونیک نوټ نل. صحیح شو. نو دې ته به زه ویرکار واخلم، ویرکار او 100 کریکټر. صحیح شو. او کنسټرنټ چې کوم دی هغه به نوټ نل وي، یونیک اینڈ نوٹ نل، یونیک او نوٹ نل. صحیح شو. راځو درې وشو، څلورم ته بل موږ سره ډیټ آف برث دی چې دا به ډیټ وي، نوټ نل به وي او ګریډ ویرکار نوټ نل. صحیح شو. دلته به زه ورته ولیکم چې ډیټ آف برث ډي او بي او دلته به ډیټا ټایپ چې کوم دی هغه به زه واخلم ډیټ او نوټ نل. صحیح شو. او پنځم نمبر موږ سره څه شی و؟ پنځم نمبر موږ سره ګریډ دی. نو زه به واخلم ګریډ او د دې چې کوم ډیټا ټایپ دی هغه موږ سره ویرکار و، ویرکار 10 کریکټر. صحیح شو. او نوټ نل. نو دا موږ سره د دویم ټیبل چې کوم هغه کویري دلته ما ولیکله، تاسو دا پوره کویري وګورئ، دا تاسو رن کولی شئ. ښه ملګرو دلته که تاسو وګورئ دلته موږ سره ایرر ترو کوي. دا ایرر ولې ترو کوي؟ دلته ما یو غټه غلطي کړې. څه غلطي مې کړې؟ ما ورته ډیټابیس لیکلي چې کریټ ډیټابیس په کار دی، زه دلته ولیکم کریټ ټیبل. صحیح شو. کریټ ټیبل دا به زه کیپیټل لیټر کې ورته ولیکم کریټ ټیبل. اوس به دا موږ سره ایرر نه ترو کوي. لیکن بل غلطي دا ده چې دلته ما سټوډنټ یو ځل اخیستی، دلته ګورئ سټوډنټ ما اخیستی، نو زه په کار دلته ولیکم سټوډنټ 1. اوس به ما سره ایرر نه ترو کوي. او بل موږ سره دلته ایرر ترو کوي ډیټا په ځای، نو دلته به زه ورته ولیکم چې ډیټ. اوس به موږ سره ایرر نه ترو کوي. صحیح شو. نو دا اوس موږ سره یو کمپلیټ او صحیح کویري شوه. اوس به زه دا رن کم، څه به وکړم دا ما سلیکټ کړه، دیز نه به زه دا رن کم، دیز نه چې زه کله دا رن کړم دا موږ سره رن شوه. اوس به څه وکړم؟ همدغه کویري چې کوم دی دا به زه دیز نه کاپي کړم، زه غواړم دا شو کړم کنټرول سی، دلته به زه راشم کنټرول وي او دا سټوډنټ دا خو موږ سره پریویس ټیبل چې کوم هغه کویري ده د هغې د شو کولو، نو زه بلته ولیکم سټوډنټ 1 چې موږ ته سټوډنټ 1 چې کوم کویري ده ټیبل والا کویري ده موږ چلولې وه، د هغې کې چې کوم اوس ټیبل موږ سره کریټ شوی دی هغه موږ ته شو کړه. نو زه به کنټرول انټر پریس کړم، دا تاسو کتلی شئ ما سره ټیبل جوړ شوی دی. څومره کالم پکې دي؟ 5. سټوډنټ آی ډي، نیم، ایمیل، ډیټ آف برث اینډ ګریډ. دا موږ سره ټیبل دویم ټیبل هم کریټ شو. صحیح شو. او که تاسو غواړئ چې موږ سره څومره ټیبلز کریټ شوي دي، نو دلته به تاسو ولیکئ چې شو ټیبلز. دا کویري چې تاسو ولیکئ دا تاسو رن کړئ نو تاسو سره به ټیبلز شو شي. موږ سره 2 ټیبل فلحال لپاره کریټ شوي دي چې یو سټوډنټ دی او بل سټوډنټ 1 دی. صحیح شو. او په څه شي کې؟ په ټیبلز اینډ سکول، په سکول ډیټابیس کې. مطلب سکول ډیټابیس کې تاسو سره څومره ټیبلز دي؟ 2 دي، یو سټوډنټ دی او بل سټوډنټ 1 دی. صحیح شو. اوس زه غواړم چې دا سټوډنټ 1 چې کوم دی سټوډنټ 1 ټیبل دا زه ډراپ کوم.
سمپل کویری به زه ورته ولیکم چې ډراپ ټیبل او اوس به ورته نیم ورکم چې کوم ټیبل سټوډنټ 1 چې کوم ټیبل دی هغه ته ډراپ کا ډیلیټ یې کا کنټرول انټر دا ما سره ډیلیټ شوه. اوس که زه دا شوټ ټیبلز والا کویری چې کوم دا زه اکزیکیوټ کوم وایي چلوم رن یې کوم دا چې زه رن کوم اوس ما سره یو ټیبل شو کوي چې تا سره په سکول ډیټابیس کې یو ټیبل دی سټوډنټ دغه صحیح شو. نو ډېر ایزي ویری ویری ایزي د ټیبل کریټ کول ډېر ایزي دي شو کول هم ډېر ایزي دي او ډراپ کول خو د هغې نه انتهایی ایزي دي صحیح شو. همدغه شی ما تاسو ته په نوټ کې درکړی دی. نو ویډیو ډېر لنتي کوو نه همدې باندې بس کوو دا ویډیو. نو دا زموږ نننی ویډیو چې په دې کې ما تاسو په ټیبل باندې پوه کړئ د ټیبل چې کوم جنرال سټرکچر دی په هغې باندې ما تاسو پوه کړئ او ورسره ما تاسو هغه اکچوال کویری چې کوم په هغې هم تاسو پوه کړئ پریکټیکل مې اکزیکیوټ کړه پریکټیکل مو رن کړه بیا ما تاسو ته کویز راوړی او تاسو ما وی چې ویډیو سټاپ کړئ خپله وکړئ لیکن بیا هم ما تاسو ته دغه کویز هم وکړه په دې ویډیو کې. نو دا ویډیو په غور سره وګورئ او ځان ورباندې پوه کړئ ورډ بای ورډ ځان پوه کړئ پریکټیکل کار تاسو ما سره کوئ خپله هم پریکټس کوئ چې تاسو ورباندې لوجیک بلډ کیږي. نو دا زموږ نننی ویډیو ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې تر بل ویډیو پورې د الله په امان.